او نن موږ په دې مجلس کې د جیل نه د ازادۍ او د رهایۍ دپاره یو مسنون او مجرب عمل ذکر کوو. بخاری شریف حدیث نمبر 6346 او مسلم شریف 2730 نمبر حدیث د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه نقل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د پریشانۍ په وخت کې او یو روایت کې راځي چې کله به ورته یو سخته مسله پیښه شوه نو دا الفاظ به وي: لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. دا الفاظ یو ځل بیا وره. خوږ نبی صلی الله علیه وسلم با د پریشانۍ وخت کې او چې کله به یو سخت کار مسله پیښه شوه نو دا الفاظ به وي چې لا اله الا الله العظیم، لا اله الا الله رب العرش الکریم عظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. دا حافظ نووي رحمه الله وی چې دا یو ډیر لوی او اهتمام والا حدیث ته پکار دی چې سړی دا کلمات په وخت غټو پریشانو کې ووایي. حافظ طبری رحمه الله وی چې سلف با د دې الفاظ په ذریعه سره دعا کوله او دې ته به دعاء الکرب وی. دارنګه حافظ ابن بطال فشرح د بخاری کې وی چې یو عالم دی ابوبکر رازی، هغه وی زه اصفهان کې وم، د شیخ ابو نعیم ما د هغه نه حدیث د کول په اصفهان کې، او دغه د یو بل عالمو د هغه نوم ابوبکر ابن علي، او هغه په دغه اصفهان کې مدار الفتیاو یعنی هغه نه به خلکو فتوا غوستو، دغه علاقې کې هغه د فتوی مشر غټ مفتی و. وی د سره حسد وکړ بعض خلکو، نو باچا ته د ده په سر باندې شیطانت وکړ، نو باچا جیل ته واچو، د روجې میاشت وه. د ابوبکر رازي دی وی ما خوب ولیده، خوب کې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیده چې جبریل تخی طرف ته ناست دی او جبریل مسلسل سبحان الله تسبیحات وی. نو ما ته نبی علیہ السلام وی چې ته دغه ابوبکر ابن علي چې لوی مفتی دی جیل کې دی، د ته ووایه چې ته دعاء الکرب هغه دعا وغواړه چې صحیح بخاری کې نقل دی، الله به تا د جیل اخلاص کی. دی وی ما سبا که زرالم او ما هغه عالم سره جیل کې ملاقات وکړ، ابوبکر ابن علي سره، او دا خوب مې ورته بیان کړ چې خوږ نبی سلم ما خوب کې لیدلی او هغه ما ته ویلی دی چې ابوبکر ابن علي ته دا دعا ورته وایه نو ته به د جیل اخلاص. وی دغه عالم ابوبکر ابن علي دا دعا شروع کړه. لږ وخت تیر نو چې د جیل نه وویستی شو، آزاد شو.
نو دا مسنون عمل ابن بطال رحمه الله وی چې دا مسنون عمل د جیل د پاره دا او د جیل د پریشانۍ د پاره زبردست عمل دی. او بل دې سره د صحیح بخاری مقام معلومیږي. بعض خلک صحیح بخاری پسې خبرې کوي چې دا د دین اسلام بنیاد رواني اداغه مترادف ته ده. بهرحال دا دعا چې کوم دا ذکر هغه رونو ته چې هغوی بېګناه په جیلونو کې پراته دي، نو دا اواز هغوی ته چې څوک رسول شي چې ورسوي چې دا کلمات وی لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. الله دې تمام بے گناہ جیلیان د جیل نه را خلاص کی. الله دې د غیب و اسباب فراهم کی او الله دې موږ ټول د داسې پریشانونو وساتي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين ثم آمين.